چې کوم روایت بالمانه ده چې کوم شي سرکار خپل ټکی نه ده هغه متبادل بل ټکی صاحب استعمال کړي نو هغه ته چې نه دا درواغ دی دور احتیاط وشي روایت بالمانه بعضي محدثین نه قبلوي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إنا بشك مرا أعطيناك مرتات عطا برا مرتات در برا الكوثر کوثر نمرا تقریبا غالبا 19 ورځې کېږي تقریبا 19 ورځې چې لفظ کوثر چې کوم علما بیان فرمایلي هغه ول قرآن شریف کی تفصیلات نو کوثر چې موږ 14 معنا معجزات هغه بیان اوریدل چې هغه شی خارجي کا معجزات اپ انتهائی کثرت سره داخلي معجزې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وجود مبارک هغه اندام مبارک هغه ول تذکرہ موږ اوریدل تر پرون پورې موږ چې دوال आवाज مبارک دوال زبا مبارک دوال بزا مبارک هغه کوم غدا مشام دي نو په مخ باندې به شو نور وارو چې سرکار مبارک ته الله تبارک وتعالى کوم لاس کوم ګوت ورکړی و نو دا هم په خپل باندې یو معجزه بلکې معجزات او مجموعه و سبحان الله ځکه چې شمال او يهودي غالبا اشرف نبی د کعب ابن اشرف نو اغتا عبد الله بن عتیق چې جمال اور واسطه وله یا ابو رافع يهودي جی نو هغه عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ جمال ورله او دې نو د شمال هغه يهودي مړ کړه اوس واپس راتله انتهائی تیزی سره شمال پړوي باندې چوڑیدل اخرنۍ پړوي د مزه قسم یا کړه او څنګه روانله د اډم سره د پونډې د تمات اصله خپل پټکیا مبارک اخلاص کړه هغه باندې د خپل پونډې وترله او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فاتح حاضری وکړه زیره ورکړه چې ما اکار ورسوله جیتا او دې جوابي بیا شی مبارک ارز کړ سرکار مبارک ورته فرمایي چې شوزه کا هغه شی جوړه کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې لاس باندې راوله هغه لاس تیرې دا سره هغه مات ورو کې دا څه جوړ لکه بالکل چې مات سره نه لکه نارمل عادتا لاس تیرول سره دا کار نه کړي ورنه هر لاس تیرول شي یو دغه شی وو دغه نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شمال هغه باران دعا وغوښتله مدینه منوره شي ګرځي هفته بارانو دې چې بعد هفتې بعد هغه کسو یا بل کسراله راوی دې شک کوي چې هغه کسو یا بل کسو او به فریاد وکړي چې اوس کول نه لګيږي سرکار مبارک هغه چې بعد بیا دعا وغوښتله اللهم حوالينا ولا علينا امام بخاری یو حدیث مبارک شدا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ګوت او داسې تیر کړ او انګي غوندې مثل جو داسې انګي غوندې داسې لیر په جوړه سره چې ګړ دور د باران و او مدینه منوره شي بالکل مرو دا ګوت مبارکه چې شمال نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اوجمقی په بابت معجزې طلب وکړه نو اشاره چې ورته وکړه هغه اشاره باندې اوجمقی به سره د ټوکړې سره سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت الله تعالی ارشاد فرمائے اشارے سے چاند
चीर दिया छुपे हुए खौर को फेर लिया, गए हुए वक्त को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। नुलास मुबारक چې په کوم حساب باندې ورته ګوري، کوم انداز باندې ګوري، صلح حدیبیه موقع ته وګوري، که جنگ تبوک غزوه تبوک ته وګوري، نو هغه د صحابه د اوبو نه میندېدا شکایت کوي، عرض کوي نو سرکار مبارک له دغو ګوتو څخه بیا اوبه روانې سي، او داسې اوبه روانې سي چې هغه پنځه چشمې روانې وي چې د کوم لوش هغه لوش ورڅخه ډکي، دو سیراب کي، جناور سیراب کي، اوبه داسې جاری جاری وي۔ سیدی اللہ حضرت دے طرف اشارہ کی انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ نو غرض چې په کم انداز باندې ته ګورې، که په شفا لحاظ سره ورته وګورې، که په معجزې ښکارولو په لحاظ سره ورته وګورې، په کم انداز باندې چې ورته وګورې، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاس مبارک دا اللہ پاک معجزہ جوڑا فرمائل دا۔ مدارج مبارک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعی نقل فرمائی، اس متعلقہ اندہ جمعہ پارا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی تور داخل سے طواف وکړه او دې شبا دې بیا بوتان ننګول، هغه شغه بوتان د په هغه خپل هغه سا مبارک باندې ننګول، لاس نه وراوله۔ شیخ اشرف عبدالحق محدث دہلوی دلته یو دا خبر نقل کی چې لاس نه وراوله، هغه چې دی اول لیکي چې لاس مبارک دا چې کوم شی باندې دوا لاس وشني، اللہ تبارک و تعالی په هغه شی باندې اور حرام وګرځي، د لاس باندې نه رنګول، د په هغه سوټي باندې رنګول، هیڅ چې کومه ته ویل سي۔ هغه شی به دا واقعا نقل فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه الزهرا هغه کرواله نو اخت نور شي مړی لګولې، سرکار مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې زائد مړی در لګام، نو هغه چې باندې هغه پیړی واخیستلې، مطلب تیار کړی چې تلور لګولې، کل د کل سره په خیس له خوشاته به مړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګولې وی کې اله هغه سره وړ دی پراته ان په خیدل ځکه چې سرکار مبارک ټچ خو پرېږدا، ایمان په حالت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تمس النار رآنی، چې چا ایمان په حالت باندې زو قتل ما ایمان په حالت باندې دنیا ته خراړه دغه سړی باندې به اور نشنی، او رآ من رآنی، یا هغه چې زی قتلم هغه چې ایمان په حالت باندې وکتل، صحابي او د تابعین خبره کوي، ایمان په حالت باندې چې کوم کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل هغه باندې اور د دوزخ والا حرام ده، نو چې کوم شی سرکار مبارک سره ټچ شي هغه یقیني خبره ده کوم غي تبرک وي۔ خدای و خبره ده چې داشه غني هغه چې کوم کس د احساس وی ور سره، چې کوم سره د منشت وی، چې کوم سره ایمان وی، چې کوم سره محبت وی، چې کوم سره بے ادبی نه وی، ورنه سرکار مبارک دغه خپل کمیس عبدالله بن ابی ابن سلول منافقانو سردار هغه ته ورکړه او ته فرمایل ما کمیس بده ته فائدہ نه ورکړي، ا کمیس یې ولې ورکړه اجکه چې دوه زوی حضرت عبدالله مخلص صحابیو، نو هغه د کمیس ول سوال وکړه، او دویمه خبره دا و چې غزوه بدر په موقع باندې حضرت عباس ته بیا د کمیس ورکړه و عبدالله بن ابی ابن سلول، نو هغه بدل شه د خپل صحابي زړه ساتلو لپاره کمیس ورکړه، خو چې آپ له کوم کس و کس هغه کس نه و چې کوم په معیار باندې پوره کېدل، یا سرکارو فرمایل ما تبرک بدتا چې فائدہ او نفع نه ورکوي، ها دې سبب بدای دې فائدہ بدای چې زر کسان مې د کمیس ورکول برکت ا خالص او صحیح مسلمانان سي، او کېدن منافقان شي زر کسان بیا صحیح کې دین سره به ایمان راوړیا کلمې وو۔ دغه سره مناخصات کبرا شیخ علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی د اغرمال تذکرہ کړی دا،
چې کوم سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مړی خورل چې بعد به غلاس پورې کړو هغه با وینجل چې او آب به تنور توا چوله هغه اور به دنکیور چې اور لري کړه دې ته به شو نور دی له خوشی کوم هغه چیرې به ورچې وسجوله به به دغه صفاګه لکه چې په صرف دی وینجلې لاس مبارک جلا معجزه دا غوت مبارک جلا معجزې دي هر اندام د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جلا معجزه رکانا مشهور پهلوان مدینه منوره شه چې چا دول مخه نه لیدله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شمال د ایمان دعوت ورکړه نو اخ په بدل شه شرط کړل غیش میلا सरकार तो फरमाइशा दा राजा नश्चरा के मतलब गेट वर पे अदा से रेटिंग करे मतलब या जान तो खबर दे हमला तुमसे के मानी पसंद थी सुभान अल्लाह दुकाना और तेरे चीजें तैयार नो माले सोच नो मा जैन कुल दोबारा को सरकार तो फरमाइशा दे बेरे सा दोबारा जो का दोबारा मतलब कि जान तो खबर दे के बेदे बिया तुमसे के मानी प्रो तो द्रेबे की बे खबर होतो का द्रेबे की बे विसरे बे त तस्मे के वाक्यतन دا عام لاس ندی دا عام لاس وی کیا به مدینه منورش دا سکس نه سچیا دی ماته ټکر وایره خدا چې عام لاس ندی ځکه چې روایتو شه دارا جی الله تبارک وتعالى یو مسلمان تا چې شمال جنت تلرسي الله پاک تاسو ټول در نصیب فرمایي یو مسلمان ته به د سلو جنتانو برابر خوراک شاک جما قوت وغیرہ دا اللہ پاک ورکی سلو کو جنتانو نرانو برابر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پدغی جہار مدی اللہ پاک دی چلویشتو جنتانو برابر طاقت ورکڑے 4000 دی دنیا پیوڑی انسانانو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک طاقت ورکڑے دا 4000 انسانان جس رئیو جرسی اتزر اللہ سو نسل اس اتوزر اللہ سو بچوک مقابلہ کئی رکانا پویس رچے دا عام لاسونا ندی ظاہر باندې سیر دو دی خدا حقیقت شدو ندی دا اللہ تبارک و تعالی معجزہ ګرځولې دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کم وجود مبارک خوله دا اللہ تبارک و تعالی خوله معجزہ ګرځولې ده مشهور روایت تا چې کوم یو شی د سرکار مبارک خوله تذکازه وکړه او هغه ولې چې دی ولا بچي و دیدله سرکار مبارک ورته فرمایل خله راړه او بوتل راړه او خله په ذریعہ سره خپل خپل مبارک ایور پکې جدا لګاوه نو اخ کور چې کوم خله مبارک لګیدله هغه کور داسې نمونه خوشبوئی راتله چې کور د خوشبوئی ول کور ورته شول بیت الطیبین دا بلکې ما کتاب شکتل د امام ابو بکر شازلی شبلی امام ابو بکر شبلی رحمت الله تعالی علیه بزرگ تیر سره دی او دا هغه بزرگ دا چې کوم ته مولانا زکریا په فضائل درود شي دا خبر نقل کړی دا نقل کړی دا هغه چخه القول البديع چخه علامه سخاوي چخه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه پر باقاعده ورته چیکسته دا به مطلب کې شامل اټنډه ورچپ کړه نو هغه بزرگ فرمایي چې سرکار مبارک چې په کومه باندې بتلیا مدینه منوره شه نو روایتونه خدا لکل کوي چې صحابه او بعد سرکار تد پہچان پچې کوله چې هغه په خوشبوئی باندې تلل چې سرکار مبارک په دغه غلې باندې تللی دا هغه در هغه دیوار هغه غلې اب وہ سره خوشبو تر سره اگر چې ویلم هي پر په سرکار مبارک هغه غلې باندې ول نشادر امام ابو بکر شبلی رحمت الله تعالی علیہ ارشاد فرمای مدینه منوره په غلې شن نن هغه خوشبو موجوده ده وها دایو جلا خبره ده چې هغه پارا چې کم کس زکام نه دنیاوی زکام نه باطنی زکام چې کم بے ادبی زکام ده کم د ګستاخی زکام ده کم محبت نه زکام ده کم کس باندې دا لګیدل کې به هغه بیا هیڅ ختم وي اب شوري مدینه منوره شه او اخته به پته نه لګي چې کم کسان د خپل زکام نه لګیدل دا خو کم وې صفات دی دا برقرار وي
دا ادب دا محبت والوی نو داسې کس اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوشبوئی موسی امام ابو بکر مرسی هغه فرمایي چې سرکار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ابو العباس مرسی هغه فرمایي چې اگر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ل دنیا څخه تشریف وړی دا 1400 کارونه کېږي کوم بیر زیاتی کا الله خو اگر چې سرکار مبارک له دنیا څخه تشریف وړی دا خو اوس نبی علیہ السلام هغه سینم کچری ویل مې پارا سرکار مبارک لمال سترګو څخه پړسي زب خپل جان مسلمان نه وګڼم کسان ست په جهان باندې دا نه چې وکړه میدان صفا دا وادا جو جلا خبره ده چې داسې کسان ډیر لشکري وقلیل من عبادی الشکور داسې کسان ډیر لشکري چې اوا کېتن اوس تعلق هغه سے برقرار ده اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت هغه سے کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ژغیدا اوس هغه سے کوي سرکار مبارک پہچان چې دوته ور کوي د حدیث مبارک حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیہ ته یو کسر علیہ او تیرے بادشاہ دربار ته ما درش کی خط ولیکا چې ما د پلان کی چارو کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیہ تو فرمایل وی بالکل ما به خط ته لیکلو او چې څنګه ما ول خط بادشاہ ته ورکړه دتا مسئله به بالکل حل سلی وا خو ما وخت یو مثال پروت تا دی بزرگ وای چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تعلق دو راحت پورې مضبوط وو چې سرکار مبارک په چاغه به چې کله یو حدیث مبارک شک یا شوبې شپره وته چې واقعا د مبارک کول له فرمان دا کنه دا به براه راست نبی علیہ السلام چې پوښتنه کوله نو ما باندې خدای ډیره مهرباني ده سرکار مبارک زه براه راست وینم بالمشافه په دغه سترګو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادیدار کام 75 ورتا یا کم بیش تذکرہ اهل سیر نقل کړی درو او زه ته پوښتنه کوم چې دای تاول فرمان دا کنه دا تاسو کال کړیا کنه دا کړیا نو حدیث صحت ز په د کال باندې د په دیدار باندې زمانومام نو هغه بزرگ چې اخته دا تعلق مضبوط حاصل و دغه سیو کستراله دنیاداری په حساب سره او هغه سفارش وکړل هغه سفارش سره به دا تعلق کړی نو زه دا وایم چې تاول یو مسئله دا هغه تایبی مسئلې پرازه د دور جهان ته چې منفعه راسېږي کې ا ډیره بهتره ده لہذا تاسو خاطر نه سملی کوي ځکه چې ای په حدیث صحت چې واقعا دا حدیث صحیح ده دا باندې نفع ډیرو خلکو ته ورسېږي نو ا ډیره بهتره ده سرکار مبارک سره تعلق اوس برقراری خو هغه پارا د محبت وکړي نو امام ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مدینہ منورے پر گلیو شے اوستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوئی غس نمونہ موجود دا غس نمونہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول مبارک اڑکے پیشاب داہ اللہ تبارک و تعالی معجزہ گرزولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستور مبارک ہو جدبا ایو دا سے نمونہ کٹوری ہوا لرګي ولا چې هغه شپه سرکار مبارک شپې بیا بول مبارک کوله بار بنو نو یو رجه حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل وی لاړ سا دغه تما ولا بول دا بار لگا بیا سنبال اچھا ولو تذکرہ نو پارا پکا بار لگا سنبال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اس یا رسول اللہ اغه تاسو کټ خطه نو سرکار تو فرمایله ها هغه ما کټ پاتاس نو حضرت ام ایمن ارس کی رسول الله ما شپې وښه او دې چوي دی وای ما دی الله تبارک وتعالى په ذات باندې قسم وی کما دیشه دی پیشاب والا بوئی محسوس کړي وی حالانکه پیشاب خپل یو بوئی جی بیا خاص کر چې بیا هغه چرش کې ټیم تیر کی بیا هغه کم بد بوئی نه جی انسان په خپل باندې محسوس کولای شي حضرت ام ایمن قسمیه دا بیان کوي والله ما شعرتو
ما د خدای په ذات باندې قسمی کما ته شعور ما ته پہچان سره ای چې دا بول مبارک دی کدا وبدي بالکل ما او سرکار مبارک به دې پر زیر وکړي چې تا اور تر باندې حرام دا یو بل صحابي او غیبه کړي کتاب النص نسی خوش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل وینا مبارک ورکړه چې کوم پجونه وایي نبی فرمایل اے عبداللہ دا بار به سنبھالي حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جبل بارا روت لر اخستر مبارک چي اور پټیس کوي بل رااله نو د ایمان دا نه گاواره کول چې مبارک ولا وینځ په همزه کې باندې کوي نه دای جنا محبت ای هغه چې بعد هغه وینا د وچ حالانکه وینا الله تبارک وتعالى حرام فرمایلی ده حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله درنګ الله پاک حرام کړی ده بردار وینا الله تبارک وتعالى حرام کړی ده او خنزیر د الله پاک حرام کړی ده او ذبح پټه معنی چې دی الله پاک نما سیوا چا بل چا نوم واخیستل نو دا الله تبارک وتعالى حرام فرمایلی دي حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اغوینا وچ نو چما چې واپس ورلیا نو سرکار مبارک اول پښتنه دا و چاهتی عبداللہ وینا دي چکړه اول پښتنه دا و چاهتی نظر به دغه چې مدام هغه پر به دا نه چې ترکنه شویا د پته نه لګیږي محبت دا وای چې سرکار مبارک ته ترکنه خو امر پریدا چې تور آپ پر چلته جی اخت دا پته استورتا چې ما ول فلان کې امتی په کومه پریشانی شي گرفتار ده درشه مباشر بشمیر داسې دا واقعیات راغلي دي نو غرض عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ ما وجه ویلی ودا ما به ادبی الله چې تا ولا وینا زکم زکی باندې او سرکار مبارک صلی الله علیه وسلم دوباره دغه نمونه د زیره د جنت ول د دوزخ حرام کیدا د ګېډې څخه محروم در څخه بیماری څخه محفوظ دغه نمونه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پلار مالک بن سنان غزوه احد په موقع باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره مبارک زخمی سلام نو حضرت مالک بن سنان خپل سنن په عجیبه نشیل هغه نه مطلب کول څه د کو سره وشه لاندې مسکته مالک بن سنان د حضرت ابو سعید خدری ول پلار ان پر دوله سرکار مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې فرمایل کچو په مزکه مخ باندې جنتی سړی قتل غاړي د مالک ته وګوري چا وجود مبارک سرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود مبارک حصہ چشه ګډ اصله الله تبارک وتعالى په هغه حصے کل باندې به د دوزخ ول اور حرام وګرځي نو غرس کم اندام به راخلي یو اندام داسه کې جګه باندې غنټي بیان غنټي بحث باندې کېږي سي سرکار مبارک ته الله تبارک وتعالى معجزه یو نو ورکړي بشمار معجزات ورکړي اخرنی خبر دی معاویه شرس کم ویلې چې بعد معجزات او الباب په دې باندې اختتام ترسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصال روزه شروع کړې وصال روزه دې ته ویسي چې سمید روزه ونی ول الاسلام به مشام نسل خلاصه بالکل خوراک نه اوسه گردش پېښه خو سمې باندې بیا د روزې نه توکړه مشام روزه نه کړه ماته شپه خوراک نه وکړه شاکې نه وکړه بل سمې ته بیا مطلب نو صحابه وګړه غوندې نه و چې لکه څنګه د مارس کړه چې صرف شل رکعاته آی خاص دغه مسلمون علاوه چې خدای چنګ وي ایو رسمه آزاد بالکل ته باندې پابندي نستا خو که یو سړیا بلې میاشتې شي 40 رکعات ادا کړي د میاشتې 6 رکعات بلې میاشتې ضربې دو بیا هغه ته ضربې دو 80 کا بیا هغه ته ضربې دو 160 رکعات هغه ته په دوه یعنی جب مخ باندې هغه پر ادا زیره نشته
هغه په برکت باندې باید د ور شاته ګناهونه معاف سي. واحد رمضان المبارک تراویح په بابت سرکار فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان په اړه باندې اخلاص سره چا تراویح ادا کړي شاته ګناهونه به الله تبارک وتعالى ور معاف کړي. صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت باندې جان ورکوله. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره چې حج ته گئے به یې دا سټیټ له او شی باندې بیا دا سره چیز ده بلګور ورته له وچ دی وکړو په تکلیف او درد یې وسته لګا درد به سره ټیټی ورته له نه وی به ولې ټیټسته وی زو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې قرارات لما نو دلته یو ونه وا او سرکار مبارک او شاه غونه نه تیرې دله بیا غونه ټیټه وا به سرکار مبارک دا سټیټسته نو ماته هغه جیا یو سیاده چې کوم جنبی علیه الصلاۃ والسلام ټیټسره اگر چې ونه موجود نه ده وزي वो सभा सुनत पर जाए काम सरकार को सुनत बांधे साहबा ब जानवर कवले नो अब शे चिचमल वी कतल چې دوخو داسې روزي نسی روزه افطار نه کوي نو صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه طریقه خپل غوړو کوشش شروع کړه چې هغه صوم وصال شروع کړه. ظاهر خبر دا چر عام انسان اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل امت فقہا کل امت اولیاء کل امت غوث کل امت کتب چې چور اولیاء طبقات او کل سریجه کې بیو ادنا صحابی مرتبه ته نسی ورسېدل. سرکار په خپل باندې فرمایي ما صحابی موټه وربسې چې خیرات کی او د تاسو احد برابر سره زره خیرات کی د وربسې ته نسی ورسېدل. بیا صحابه شي اعلی مرتبه صحابه دي نو هغه صحابه چې جمال د دې وسامه وصال شروع کړي ظاهره خبره ده کمزوري راتله مسجد نبوي شي تعداد ختم کېدل کمزوري راتله آینه پرېږ دوله سرکار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم تو فرمایل ولدا سے کو صحابه صفت کې اور کې انک تواصل قربان ته دغه څه کوي ومړه چې ته کوي کې عمره مطلب د تاسو سره پجا کړی انک تواصل تو مطلب سامي مثال کوي تو سرکار ته فرمایل ايکم مثلی تاسو چوک ما ونه دا ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ما خوش پمه ورځ خوته ورځ مې ورځ خوته الله پاک وته ابيت عند ربي ما شپه رب خوته وي يطعمني آمات خوراک راکي ويسقيني آمات شاګ راکي نو چې رب ماته خوراک راکي ما رب ماته شاګ راکي به دې دنیا مړی ماته حاجت نه دې باندې روزه افطار کوم. سرکار مبارک یعنی ہر اندام ہر حرکت ہر حساب کے تو گورے ہر حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ جگہ خو شاعر فرمائی دیے معجزے ہر خدا ہر نبی کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہر نبی کو تو اللہ تبارک و تعالی چې چور انبیاء کرام علیهم السلام ته معجزې ورکړي دي اگر ټول معجزې الله تبارک و تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي هغه چې علاوه زیاتو پر کړی دا هغه تعلق خارج سره دا هغه تعلق داخل سره دا خارج داخل کل معجزې د انسان لبیان څخه بار خبره ده بطور تبرک بطور محبت اظهار هغه معجزات چې بیان وسله چې کوثر یو معنا معجزات نه کوثر دای د کوثر چور لسمانه سبب ان شاء الله عز وجل د کوثر په لسمه معنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک ول نور قلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تبارک وتعالى هغه ته کوثر کړی